ستاسو علم کې زدا خبره راوستل غواړم چې دې کال موږ سره کوم طلبه کرامو تعداد دی 58 طلبه دي اور اصل کې موږ چې طلبه کا مخصوص د 65 پوری بلکې 70 پوری په دې کې کال سفر کې چې کوم طلبه موږ سره نظام ته ور چلیږي یا موږ دا محسوس کوو چې دا طالبان کې دي چې موږ سره مزل نه کوي نه ته موږ دروازې ګلاو دي موږ ورته چې ته داسې مدرسې ته لاړ شې چې دا په باندې ډېر نه تا د سفر آسان شي ده بل موږ طالبان چې شپږ ورځې مسلسل غیر حاضر پاتې شي دغه اخراج فیصله کوي د بعضې طلبه 5-6 ورځې مسلسل غیر حاضر شي اخراج فیصله کوي بعضې طالبان هم داسې چې هغه د مدرسې قواعد ضوابط بار بار کرش کوي مات کوي نه هغې ته موږ 2-3 ملکي ورکړو بې سرپرست وګورو هغه هم فارغ کړو د دې اعتبار سره زموږ چې کوم تعداد دی د 58 ته اوس کال اخر کې پاتې شوی دی دې کې درجه تجوید کې موږ سره دغه 17 طلبه دي چې تاسو مخې ته ناستې دي به انشاءالله نن دستربندي کېږي تجوید کې موږ سره دغه طلبه دي درجه اولا کې 19 طلبه کرام اور درجه ثانیه کې 10 طلبه اور درجه ثالثه کې 13 طلبه دي دا تقریبا چې مجموعه جوړه کړي دا 58 طلبه جوړیږي دې کال الحمدلله شعبې تجوید کې یو طالب علم د حفظ امتحان نه ورکړی یو طالب علم د حفظ امتحان ورکړي ولې چې حفظ سند نه وي دا د تجوید امتحان نشي ورکولی غیر علاوه چې باقي کم 17 طلبه دي انشاءالله دا د تجوید امتحان ورکړي درجه ثانیه کې 10 طلبه دي هغه غوړ تجوید امتحان ورکړي د دې اعتبار سره زموږ تجوید اور د درجه ثانیه چې کم طلبه به د وفاق امتحان ورکړي د دې مجموعي تعداد 28 طلبه جوړیږي دا به انشاءالله د تجوید امتحان وکړي او باقي چې کوم اولا کې موږ سره 19 طلبه کرام دي د هغې موږ تجوید لپاره رجسټریشن لپاره درخواستونه جمع کړي دي انشاءالله دې 19 طلبه کرامو به د وفاق سره رجسټریشن هم کېږي تېر کال چې کومه نتیجه وفاق طرف نه راغلې ده چې کوم وفاق امتحان طلبه کرام ورکړو 26 طلبه کرام وو هغې کې 16 طلبه کرام الحمدلله ممتاز راغلي دي 8 طلبه جیدن یو طالب علم جید اور یو طالب علم مقبول راغلی دی دین علاوه الحمدلله زموږ مدرسې دا الله کرم دی 5 سال کې چېرته طالب علم مناسب شوی نه دی که راسب دی هغه الحمدلله ضمني امتحان کې دوباره پاس شوی دی الله فضل کړی الحمدلله ضمني راغلی خو راسب شوي نه دي اور ضلعې سطح باندې الحمدلله دلته مفتی عمران صاحب دامت برکاتو مالی موجود دی د تحفظ مدارس دینیه جنرل سیکرټري دی هر کله هم سطح ضلعي سطح باندې پروګرام کیږي هرې درجې کې چې کم طالب علم اول پوزیشن اخیستی دی د انعام ملویږي مونږ الله فضل سره الحمدلله پهلا درو کالو کې مسلسل شعبې تجوید کې الحمدلله مونږ زیرا ټاپ کړي ده تېر کال بدقسمتي سره مونږ تجوید کې پوزیشن رانغلو چې کم صوبې د ضلعي سطح باندې فرست پوزیشن حاصل کړی دی هغې نمبر 578 اور مونږ سره چې کم طالب علم دغه 568 نمبر دي 10 نمبر یې کمې وي هغې کې مونږ بیا کوشش دا وکړو چې دا ضمني کې نمبر یې زیاتې راشي پروف ریډینګ مو وکړو خو چې کوم ریچیکینګ کېږي خو نمبر یې زیاتې نه شوې خو بهرحال الحمدلله الله پاک دا کرم مونږ باندې کړی دی چې درجه ثانیه کې مونږ بیا ضلع ټاپ کړي ده محمد الله بن حاجی وکیل خان درجه ثانیه کې 577 نمبر یې اخیستی اور ضلع کې اول پوزیشن دی الحمدلله دا مونږ تعلیمي کارکردګي ده چې کم تېر کال مونږ یو محنت کړی دی الحمدلله د هغې ثمرات دي مونږ چې اوس د کم کال سره تیریږو تعلیمي سال نمبر 5 دی تاسو کې دې شي ډېرو ملګرو ته پته هم وي 6 مارچ 2022 بروز اتوار مونږ شورا اجلاس هو شورا اجلاس کې مونږ چې غونډ کال څومره چانده راغلي ده زکات کې یا عطیات کې هغه ټول پروګرس ریپورټ مونږ الحمدلله لایو نیټ باندې هم چلیږي او چې څومره زمونږ معاونین دي هغې ته هم مونږ بیانو خو اچانک هفته په ورځ باندې 5 مارچ باندې زما والد صاحب اچانک بیمار شو یو سینې تکلیف یو بیا هغې سره زه هسپتال ته لاړم 3 شپې او 3 ورځې مونږ هسپتال کې تېرېږي نو ما هغه چې کوم شورا اجلاس یې هغه مونږ ملتوي کړو بیا مونږ دا فیصله وکړه چې ولې نه مونږ سالانه دستربندۍ کې هغه مختصر کارګزاري بیان کړو اگر چې هغه مفصل نه وي نو زه ستاسو مخې ته مختصر یو د سالانه چې زمونږ څومره آمدن دی هغه درته عرض کوم اور اخراجات هم شوال په میاشت کې چونکې دا زمونږ کال اسلامي کال درس نظامی شوال کې شروع کیږي مونږ ته
شوال په میاشت کې 82,965 روپے راغلي دې کې زکات 43,200 روپے عطیات 39,765 روپے زکات کې 1,71,810 روپے مونږ ته راغلي دې کې زکات 1,21,000 روپے راغلي او عطیات 50,810 روپے راغلي ذوالحجہ کې 46,090 روپے مونږ ته ملو شوی دې کې زکات 5,000 बकाया आतियात 41,090 रुपए जुड़ेगी मुहर्रम के 60,520 रुपए मुंग रगली दी दे के ज़कात 10,000 रुपए और 50,520 रुपए आतियात रगली सफ़र के 50,140 रुपए चांदा शवी दे के 1,500 ज़कात थे 48,640 आतियात थी रबीउल अव्वल के 77,400 रुपए रगली दे के ज़कात 9,000 और बाकी आतियात 68,400 रुपए जुड़ेगी रबीउ सनी की 2,21,320 रुपए मुंतरगली दे के 1,44,150 रुपए ज़कात और 77,710 रुपए आतियात जमादुल ऊला के 1,18,512.19 रुपए रगली तस्वीर आशारिया 19 सिंगर रगली मुगा जमादुल ऊला के योम सरपरस्तान कड़े नो तलबाओं की मुगा तकरीबन 10,000 रुपयों की किताबों तकसीम करी जमा मलगरी दी कतर के हमारी रिक्वेस्टों को मतलब तलबा इकराम होता कि किताबों तवाले ना सवाब बताता मिलेगी न चाहिए कि हमें पैसे माता रिगली अकाउंट के आशारिया रगली अगर चीज़ 19.19 माने दी वसूल करी अकाउंट की मौजूदी नजर हमारी कार्ड की उम्र वसी दी नदी के 4,000 रुपये ज़कात रगले 1,14,512.19 रुपये मुक्सरा आतियात रगली जमात सनी की 2,67,540 रुपये चांदा रगली दे के ज़कात 24,380 रुपये और आतियात 2,43,160 रुपये रगली मजमुई तौर बांधी पूरा काल के उस पूरे 10,96,297 रुपये मुंग रगली चांदे पर तौर बांधी दे के ज़कात थे 3,62,230 रुपये और चिकम आतियात रगली 7,34,67 रुपये रगली देखे तासु ता दा हम वजाहत कोल वाना मुंगा चे तालिब इल्म कला मुंग सर दाखिल शी मुंगा कोशिश दावी चे दे मुंग सर 100 रुपये 200 रुपये 1,500 1,000 मुंग सर ताउन की महाना यो किस्म ता इखराजात पल बर्दाश्त की मुंग मदे वो बोझ कमी नगे एतबार सरा 1,90,000 रुपये दा मुंग दा तुलबा इकराम इखराजात न रगली दी दा 7,34,67 रुपयों की इखराजात चे कम शवी दी शवाल के खर्चा चे कम शवी 82,990 रुपये ज़कात के 49,995 रुपये ज़िलहिजे के 1,54,380 रुपये मुहर्रम के 71,620 रुपये सफ़र के 1,89,190 रुपये रबीउल अव्वल के 98,180 रुपये रबीउल सनी के 1,57,800 रुपये जुमादुल ऊला के 1,33,820 रुपये जुमादुल सनी की कमा खर्चा शुई 2,85,813 रुपये दे एतबार सर जमून कुल अखराजात थी 12,23,788 रुपये यानी 1,27,491 रुपये जमूंगा खसारा दा दमूंग बने कर्जा दा दे वक्त की खुदे ना अलावा तब सदा हूँ पता था चीज़ जमूंगा अल्हम्दुलिल्लाह खपल मतबख्ती मुंगा द चांट सिस्टम निश्ता मुंगा यो तंदूर वाला सारा टिका दा गाना मुंगा रोटे रोडू बिया महाना रुपये और गो न तंदूर वाला चिकमा खर्चा मुंग बने कर्जा दा गा 1,72,700 रुपये दी दे एतबार सरा दे वक्त की मुंग बने कमा कर्जा दा गा 3,191 रुपये दा खुदा अल्लाह साद मुंगा उम्मीद दे दसे डेरे कर्जे वे अल्लाह पाक लंडे के इंशाल्लाह दब हम उशी अल्लाह फजल सरा न दे एतबार सरा चिकला मुंगा दे कल बजट तेरू नगी की मुंगा दान दसा वाला कोला ची मुंग सर 58 तलबा दी कदा 15,23,979 रुपये पदियो बंदे तकसीम की फी तालिब इल्म बांधे मुंगा महाना खर्चा 2,919 रुपये की फी तालिब इल्म बांधे महाना यानी 3,000 हिसाब का दे एतबार सरा मुंगा यो तालिब इल्म बांधे पनाह म्याश्तों की 26,275 रुपये खर्चा शवी दा चे कम कारियान तासो गोरे दा 16 कसानो दस्तर मदी बकीगी दा फी तालिब इल्म बांधे मुंगा सालाना तकरीबन 26,275 रुपये खर्चा शवी अल्हम्दुलिल्लाह दा यो कम खर्चे की यो माशरे तम जयद करी वर्कवल दी और तासो तजवी बल अजीब खबर वकम दा यो काल मख के चिकम गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों इधर सरकारी इदारी दी या प्राइमरी स्कूल या मिडल या हाई स्कूल अगे यो तहकीकी रिपोर्ट मा मुताला करे नजर न मुतिरशेव प यो मशूम बांधे चिकम प्राइमरी स्कूल की दे गे बांधे सालाना 78,000 रुपये खर्चा की और चिकम मिडल की दे गे बांधे 1 लाख और चिकम हायर सेकेंडरी एजुकेशन दे या सेकेंडरी एजुकेशन की दे मैट्रिक या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाला प यो तालिब इल्म बांधे सालाना 1,50,000 रुपये हुकूमत खर्चा की और नतीजे सिफर दा
مونږ الحمدلله دومره کمې خرچې کې 26000 روپۍ کې مونږ دا قری الحمدلله معاشرې ته ورکو. دا به ختم قرآن هم کوي، دا به خپل علاقې کې معاشرې کې د حفظ او د ان شاء الله د قاعدې دغه تدریس او درس او تدریس مګي او معاشرې ته به ان شاء الله یو ښه پیغام هم ورکي. ځکه مونږ د حکومت ته دا وایو چې د تعلیمي ادارې مونږ ته حواله کوي، وفاق ته حواله کوي. مونږ ته یو کال کې داسې نتیجه به درکو چې تا 75 سال کې پاکستان ته نتیجه نه ده ورکړي. الحمدلله دومره منظم نظام دی. د مثال دی ستاسو مخې ته دی او چې کمی پیسې مدرسې ته راغلي ما تاسو مخې ته وړاندې کې ما نه څوک تپوس کول ولا نشته، صرف د الله رب العزت نه علاوه. خو تاسو ته دا خیمه چې تا ما ته کومه چاندره کړي الحمدلله موږ صحیح ځای کې لګوري کې موږ خیانت نه دی کړی. زه د چاندې چوکیدار یم، تا پیسې راکې دا الله طرف نه میلاو دي چې دوی مې لګوم دا د الله د پرې لګوم. ما ته منځ کې هېڅ پیدا نشته. زیاتي پریشان یم چې د پیسې بې ځای ونه لګي، دا ضایع نه شي، غلا ونه شي، ورکې نه شي، خیانت رانه ونه شي. هغه پریشاني زیاتي مونږ په سر باندې اخیستي. دې اعتبار سره مونږ چې کوم آینده کال لپاره تعلیمي سال نمبر 6 لپاره مونږ بجټ تیار کړی. آینده کال به ان شاء الله مونږ هرې درجه کې 15 طلبه اخلو. مونږ سره 3 درجې دي، تجوید، اوله، ثانیه، ثالثه. نفي طالب علم باندې زمونږ اندازه دغه ده چې ګرانی چونکې ډیره تیزی سره مخکې روانه مهنګایي ده. 4000 روپۍ به مونږ فی طالب علم باندې ماهانه خرچه کیږي. د اعتبار سره سالانه په طالب علم باندې مونږ 48000 روپۍ خرچه کیږي. آینده کال لپاره مونږ کم بجټ مخې ته کې خودل هغه 28,80,000 روپۍ ده. څنګه دا الله رب العزت پورا کو ان شاء الله هغه به الله رب العزت پورا کی. مونږ د الله ذات نه امید دي، مونږ یو توکل په نیت باندې میدان ته وروتلو ان شاء الله. الله پاک ودی کې مونږ ته کامیابی نصیبي. ها دې سفر کې به ته ما سره شریکېږي ان شاء الله. بل مونږ الحمدلله مدرسه کې درجه ثالثه کې یو طالب علم دی محمد الله بن حاجی وکیل خان چې د ضلع صدر باندې اول پوزیشن یې اخیستی. هغه دې کال ثالثه ده. هغې درس نظامي کې یو کتاب دی، هغې ته ویل کېږي کافیه. هغې الحمدلله دې کال زباني یاد کړی دی او ستاسو مخې ته به انشاءالله دلته اورئ هم. دا کتاب یې زباني یاد کړی دی. خلک قرآن یادوي، بخاري شریف یادوي. موږ دې طالب علم ته وایو چې ته خو ټیک دی بخاري شریف ته کله ورسې بخاري یاد کړه، خو اوس دا کتاب در سره دی او دا ورباندې مونږ وینا نه ده کړې، دې په خپل شوق باندې یاد کړی دی. کال اخر کې ما ته پته ولګېده چې دا طالب علم د کافي کتاب زباني یاد کړی دی. تاسو مخې ته به انشاءالله دلته 15 منټ کې به هغه بیان هم کي. هغې دپاره مونږ دلته یو شیلډ تیار کړی دی. انشاءالله دا مهمان خصوصي به خپل دست مبارک سره هغې ته حواله کوي. دې سره درېیمه خبره، تاسو ته پته ده مونږ دلته کم مدرسې نظام 5 سال وچلولو. دا یو 12-13 مرلې کې ورکوټې مسجد دی، حذیفه مسجد کې دی، کې مونږ الحمدلله محنت وکړو او الله کرم دی. الحمدلله 5 سال کې مونږ الله فضل سره الحمدلله د مشرانو دعاګانو سره د دوی سرپرستی کې مونږ کم مزل وکړو. الحمدلله ټیک دی، مونږ ته خو ډېر کم لګي، خو کېدای شي بار معاشره بار علماء محسوسي الحمدلله مونږ یو لګي مودې کې ځمکه واخسته. بیا تاسو ته پته ده مونږ د سپینغر هوټل نه شاته 71.25 مرلې پلاټ اخیستی دی او هغې ته مونږ یو کال 4 ورځو کې 71,25,000 روپۍ الحمدلله هغه ځمکې کم مالکان دي هغوی ته حواله کړه. اوس هغې باندې مزید تعمیر کار دی کې مونږ یو کال ډېر تاخیر وکړو. مونږ ته دومره تاخیر نه وکول پکار دی چې اوس مسجد جوړ وی. خو د کال دوران کې چونکې مدرسې داسې مشکلات مونږ ته پیدا شو چې هغې وجې نه مونږ ته هغه تعمیري کار باندې لږ تاخیر شکار شو. تاسو خي طرف ته او زما د ګس اړخ ته یو پینافلیکس لګېدلی دی کې مونږ لیکلي جامع مسجد هنګو، جامع مدنیه هنګو، بیا کاظم شان 3 منزله جامع مسجد مدنی په نوم باندې زیر تعمیر ہے. دې کې مونږه تخمینی لاگت 3 کروڑ 81 لاکھ روپے د مسجد اندازه لګولی. دې چې مزید کم تفصیل غبل پینافلیکس کې بیسمنٹ باندې کم خرچه کیږي 3871 مربع فٹ ته. دې باندې به 70,04,000 روپو تقریبا خرچه کیږي. بیا چې مسجد کم پہلا منزل دی هغې باندې 1 کروڑ 93 لاکھ روپے خرچه کیږي. مسجد کم دویم منزل دی هغې باندې 1 کروڑ 83 لاکھ روپے دی. اور بیا د مدرسې چې کم دویم د مسجد بیا د مدرسې چې کم تعمیر دی هغې کې 1 کروڑ 20 لاکھ روپے په پہلا منزل باندې اور بیا په دویم منزل باندې 1 کروڑ 73 لاکھ روپے. دا تقریبا چې مونږ ټول رجمه کو نو دا تقریبا 8 ملین روپے یعنی 8 کروڑ 6 لاکھ روپے جوړیږي. مسجد باندې مونږ 3 کروڑ 81 لاکھ روپے خرچه ده. دې نه علاوه چې کم مدرسې باندې خرچه ده تقریبا 8 کروڑ 80 لاکھ روپے به کېږي. اور دې وخت کې مونږ سره اکاؤنټ کې ما تر خیاله چې کم یو اکاؤنټ دی هغه کې 7,000 دي 8,000 روپے پرتی دي. مونږ کله هم اکاؤنټ ته نه دي کتلي نه مدې ته کتلي چې مونږ سره وسایل شته که نشته دا قدم اوچت کوو او که اوچت نه کوو. الحمدلله الله کرم دی مونږ توکل کړی هغه 71 لاکھ روپۍ الله پاک پورا کړي اور الحمدلله دا هم پورا شوی. تاسو ته زه بله چې کوم یو مخې ته 5 سال کې مختصر کړ گزاري عرض کول غواړم. د ځمکه چې مونږ کله واخیسته نه د 71 لاکھ
25,000 روپو دا ځمکه ده دې کې مونږ بیا 2.5 لک روپو تعمیر کړی نه تقریبا 75 لک روپۍ مونږ هغه ځمکې باندې لګېدلې دي دغه ځای کې چې مونږ کوم مزل وکړو پهلا کال باندې 8 لک زموږ خرچه شي و پورا کال کې دویم کال باندې بیا 9 لک دریم کال باندې 10 لک تیر کال 14 لک اور اوس تقریبا مونږ 15 لک خرچه کړي دا به تقریبا 20 لک ته رسیږي نه دې اندازې مطابق مونږ 5 سال کې تقریبا 1 کروڑ 40 لک روپے الحمدلله د مدرسې باندې کم چاندر غلی دا غیر سره ځمکه اخراجات ټول شي حساب کې تقریبا 1 کروڑ 40 لک روپے الحمدلله موږ دا اخراجات سره مخ شوی خو الحمدلله الله پاک دا پورا کړی دي دا شوی خرچه ده او موږ ان شاء الله مخکې الله زاد امید ده کم 10 کروڑ ولا منصوبه ده دا به الله پاک خپل فضل او کرم سره پورا کی خو زه چونکه تاسو مخې ته نور څه وینا کول نه غواړم د مختصر چې کم مونږه اخراجات او غماخه ته ارس کو خدای خبرونه زما مقصود دغه دی چې تاسو د سفر کې مونږه یوازې ما پری دی تاسو مخې ته ما د مختصر دومره تفصیل بیان کو د پینفلیکس لګیدلی یا چې کم تاسو مخې ته دغه پروګرام موجود دی کیږي د سربندي روانه ده د کې زدا غواړم چې ته د مدرسې سفیر جوړ شي سفیر نه زما مقصود دغه دی چې ته زما مدرسه کې ته ما سره 3 قسمه تعاون کولای شي پهلا تعاون دا چې ته ما سره جانی تعاون وکې جانی تعاون دا چې خپل بچي ما ته مدرسې ته حواله کا دا به تجوید ما سره کوي اولا به وي ثانیه به وي ثالثه به وي کال ته مونږه تعلیم شروع کو ان شاء الله درس نظامی وچلی دا دوره حدیث پر استا بچي به ما سره وي دا به یو ښه عالم جوړوم تا ته به حواله کوم دا به معاشره کې ان شاء الله خدمت کی یو اول گزارش دا چې خپل بچي ما ته راګه کبه بچي نشي راکوله بیا ما سره مالی تعاون کې شریک شه دا اخراجاتي ستا مخې ته ما لیکلي دي نه دا مو مقصود دی چې مونږ دومره تکړه خلک یو نه درته دا وایو چې مونږ دا چې سدي دا ټول د الله پاک فضل دی هیڅ نشته هر څه شته دي ظاهرا هیڅ نه انکم سورس مونږ نشته دي خو چې څومره ضرورت دی الله رب العزت خپل فضل او کرم سرغه پوره کوي غنا زیات هم رکی الحمدلله نه دی مالی سفر کې ما سره شریک شه ما سره ته ماهانه تعاون کولای شي زما دفتر دروازې درته کولاو دي زما سره تعمیر کې تعاون کولای شي اغل ته کې تعمیر به ان شاء الله شروع کیږي ته ماته یو ټرک سیمټ راوړی شي دروازې درته کولاو دي خخته راوړی شي شګه راوړی شي کرش راوړی شي تا ته دغه دروازې کولاو دي ان شاء الله ما د 15 مارچ نه 15 فروری نه قطر ته د سفر اراده واخو چونکه انسان حالات سره مخامخ شي بیا څه بدلیږي او حضرت علی رضی الله عنه فرمایلو چې عرفت ربي بفسخ العزائم و یلا رسول مده سي وپښنلو چې یو کاری اراده وکم کار باندې بلو کی منځ کې زمونږ والد سے بیمار شو دلته هغه وجنه کې دي چې سفر کې تاخير راشي خو ان شاء الله قطر نه زماو پسې وشي بیا ان شاء الله د کار باندې قدم وچتوم ان شاء الله بیا به تعمیر باندې موږ د عزم کړی دی چې حالات جیسی بھی ہوں انشاءاللہ دې کې موږ مزل کو اور د تعمیر باندې به کار شروع کو چې موږ زر یو ذهن کې یو ټارګټ دی چې هغې ته زر ورسو داسې نه چې زموږ د زندګي په دې چاندو باندې تېره شو ریسه کار ونه کړی شو اصل درس او تدریس دی دا چاندا دا تعمیر دا به کېږي خو اصل سبق دی چې د طلبا سبق وي دوی ته فایده ورسي نو انشاءالله چې هغې سفر نه زه راشم تعمیر کار به شروع کو نه ته به هغې کې ما سره بیا مالي تعاون کوې زما سره برابطه کې اوسې چې دی وخت ته څه ضرورت دي څه مشکلاتو سره مخامخ یې او که دا نشي کولی ته د زما مدرسې سفیر جوړ شه ستا یو حلقه ده ستا وراره دی ستا زوی دی ستا بچی دی خورې دی ماما دی هغه دوبۍ کې د هغې سره خبره وکړه چې دلته یو مدرسې کار روان دی ته هغې کې څه تعاون کولی شي هلته نه که د پیسې راولېږلې پیسې ما ته حواله کړه که هغوی چې نه څه پر رایراس یو شیز اخلم دې مدرسې کې ورکول غواړم کتابونو په صورت کې په خښتو په صورت څه وي زما دروازې درته کولاو دي چې کم د مدرسې ضروریات دي هغې کې موږ سره تعاون وکړه او که دا هم نشي کولی بیا اخري درجه کې کم از کم گزارش او درخواست دغه دی چې ته ما سره دې کې روحاني طور باندې شریک شي روحاني نه زما مراد څه دی چې کله خپل بچو دپاره دعاګانې کوي خپل ښځې دپاره دعاګانې کوي ته څنګه خپل بچی کامیاب غواړې دغه رنګې زما مدرسه هم کامیابه غواړه دې دپاره دعاګانې کوه او صرف د خپل دعاګانو کم حلقه ده دا زما مدرسې پورې محدود مه ساته بلکې وطن عزیز پاکستان کې بلکې پوره دنیا کې کم ځای کې د علماء دیوبند علماء حق مدارس دي هغې ټولو دپاره دعا کوه علماو دپاره دعا کوه تاسو دا هم پته ده چې دې وخت کې زمونږ د علما انتهي مشکلاتو سره مخامخ دي د دې سکیورټي اعتبار سره د دې تحفظ په اعتبار سره کم چې حق عالم دی دې نه غواړي چې دا د ځمکې مخ باندې موجود وي خلکو ته حق بیان کړي او چې کم ها کې ها میلوي او ډول ډب سره ډب وي او چې کوم ځای کې څنګه ماحول هغې سره بدلیږي هغې دې دروازې ورته کولاو دي هغې ته پروټوکول او هغې ته عزت ورکول هغې ته یو مقام ورکول هغه په میډیا باندې مشهورول زمونږ دې یهودي لابي او چې کوم زمونږ د میډیا ده دې دا یو میشن دی مونږ نه د میډیا پروا کړي نه د دې د دمکیانو پروا کوو نه د دوی نه څه یره محسوسو مر خو هسې الله رب العزت یو ورځ لیکلی دی
کوم ورځ الله په قبر کې لیکلي والله العظیم د دنیا یو قوت هغه شپه د ستا د قبر هغه د بار نشي رسیدلی او چې کومه بار لیکلي دنیا یو قوت هغه قبر ته نشي رسوي چې کله هر څه په تقدیر باندې دی مونږ دا یقین دی الله ذات باندې حفاظت په الله رب العزت کی ان شاء الله د حق کلمه هم بلند کیږي الای کلمت الله د پر به ان شاء الله د دین کومه شوبه ده کغه جهاد دی که تبلیغ دی کغه تصوف دی که تصنیف دی کغه تدریس دی که سیاست دی ان شاء الله دا ټول شوبې به جاری وسري وي ان شاء الله دې ټولو شوبو کې به خدمت هم کیږي مونږ کله هم د باطل پروا نه کړی مونږ د امریکا کا پروا نه کوو 10 شي سونه دی غي په مخ کې غي سره اټم بم دي اسلحه د بمونه دي فوج دی ور سره مونږ چې د غي پروا نه کوو د نور چې کم دي د کوتو بوتو دي مونږ سم پروا نه کوو خو بهرحال بیا هم د علماء الحمدلله میدان کې موجود دي دی یو میشن کې لګیا دي کغه د مدارسو تحفظ دی کغه د مساجدو تحفظ دی کغه د مرکزونو تحفظ دی کغه د دین مختلف شوبو تحفظ دی تاسو د گزارش او درخواست چې د ټولو ته په دعاګانې کې د سره روحاني سفر کې تاسو شریک شي او زما یو ملګری ډیر مشر سړی وغي به ماته کله کله وی چې بچي زه دا دعا کوم چې الله زما کومه زندگی بکی پاتې د مګیر سپینه شو ځاسې قبر ته روان یم ما چې کومه 3 4 5 سال زندگی پاتې ده د علی علماء کې تقسیم کې چې غي د دین خدمتو کې که زه خیر د سر قبر ته لاړ شم ما خلکو ته څه فایده نشته خو د علما د دین خدمت کې که زما زندگی علماء ته ملاوي شي یو ورځ د یو دین مهنتو کې ما د اجر ملويږي خلکو دا عقیده او دا نظریه ده نه ته کم از کم کدا نشي کوله دا دعاګانې به روزانه تهجد کې چې زمونږ مدرسې د پر خصوصي دعاګانې دین له زمونږ چې کم نور مدارس دي غیر لپاره او د علماو د پر ان شاء الله خصوصي دعاګانې کوي او ما د الله ذات نو امید دي ان شاء الله ما چې تاسو مخې د کم گزارشات وړاندې کو تاسو سمجھ کې به هم رغلي او د باندې به د اعظم کوم چې ان شاء الله د سفر کې به تاسو ما سره شریکيږي به کنه ان شاء الله چا د اعظم دي چې ان شاء الله موږ سره به د جامع مدني هنګو سره مالی جانی او رونی هه کې څه قسمه تعاون ضرورت ان شاء الله د سفر کې به تاسو موږ سره شریکيږي جزاکم الله واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین